الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان غفورا رحيما صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. پنځمه سپاره سورة النساء آیت نمبر 43 نا آیت نمبر 46 پوری. دین مخ کے آیتونو کی اللہ رب العزت نبی علیہ السلام تا دا ارشاد فرمایلو چې مونږه د هر امتنا یو شهادت کون کې چې کوم دی هغه به د قیامت پر ورځ باندې راغواړو او دارنګه لکه څنګه چې حدیث شریف کې راغلی و چې نبی علیه السلام عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ته فرمایله چې ما ته قدر قرآن چې کوم دی هغه وروا هغه عرض وکړو چې زه اتا ته څنګه واورم پتا خو خپل دا قرآن نازل شوی دی. نبی علیه السلام ورته ارشاد فرمایله زما زړه دا غواړي چې ما ته سو قرآن وای او زي واورمان عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سورة النساء شروع کړه چې دې آیت کریمه تر اورسېدو رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ورته فرمایل چې بس کړه او د نبی علیه السلام د سترګو مبارکونه او کې وبېدي دا مشکات چې کوم دی دا حدیث ذکر کړی دی یعنی په هغه ورځ باندې چې د هر امتنا یو گواه چې کوم دی هغه پیش کړی شي دارنګي چې کوم خلکو د الله د رسول نافرمانی کړی دا هغه با وای چې کاش کې مونږه د دې په فدیه کې چې کوم دی دا ټول ازمک ورکو لیکن الله رب العزت پته هغه نه قبلای او چې چا سمي خبره پټې کړې دي یعنی حق خبره پټې کړې دي هغه تب خپل انجام په اعتبار سره سزا ملوي او د قیامت پر ورځ باندې با هیڅ سوچ کم دې خبره نشي پټولې هر خبره به الله رب العزت بالکل واضح طور باندې چې کوم دی هغه ته بیان کی. اوس دې آیتونو مبارکاو کې الله رب العزت د منځ حکم کړی دی او پسې ارشاد فرمایلی دی چې تاسو د نشه په حالت کې چې کوم دی هغه مستمر نږدې کېږئ. دین مراد فرمای عبد الله ابن عوف رضی الله تعالی عنہ فرمای چې ما سو طعام چې کوم دی هغه تیار کړو او سو کسان صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مې راوغوښتل
چې کله دا صحابه راغلل نو دوی لرا څه قدر شراب چې کم دی هغه راوړل او په هغوی مسکل حال دا چې په خواله حرامېدو د شرابو نه ده چې کله د ماښام د مانځه وخت شو نو یو پکې امام کو او هغه قل یا ایها الکافرون سورت ولستو او په زید لا اعبدو کې اعبدو ولستو چې معنی ډیره غلطه شوله الله پاک دا آیت کریمه نازل کو چې یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا هغه کسانو چې ایمان راوړل تاسو لا تقربوا الصلاة منز دیکھے تاسو مانزتا وانتم او حال دا چې تاسو سکارا یعنی بے خدا یا پنشکی حتی تر هغه پورې تعلمو چې تاسو پوه شئ ما تقولون پاغه چې تاسو یې وای ولا جنوبا او نه په غسل کې الا عابری سبیل مگر که تیردون کې د لارې تر هغه حتی تر هغه پورې تغتسلو چې غسل وکړئ تاسو مطلب اس بیان کو ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې دا آیت کریمه په غزا بنی مطلق کې یو شپه لښکر په جوړولو باندې چې اراده یې د کوچ وکړه پچا باندې چې د موس وقت راغی اوبو ته ورسره ضرورت شو یعنی د الله د رسول صلی الله علیه وسلم ته غزا طرف ته چې کوم دی هغه وتیو نو پاغي کې د بیبي عائشه رضی الله تعالی عنها هغه چې کوم دی هغه ورک شو او لخر د تر سبا پورې چې کوم دی هغه التویسار شو او اکثر پکې چې کوم دی جنوب نو رسول الله صلی الله علیه وسلم پکې شکایت راغی چې مونږ قضا کیږي او بنشتا نو دا آیت مبارکه الله نازل کو چې تاسو اگر چې په غسل کیه لیکن تر هغه پورې چې تاسو یعنی غسل ادا نه کوي وان کنتم او کوي تاسو نه جوړه مرضا او علی سفر او یا په سفر باندې وان کنتم مرضا او کوي تاسو نه جوړه او علی سفر یا په سفر باندې او جاء او یا راشی احد منکم یو کس لتاسونا لسحرا یعنی لعبو لبولنا من الغائط لبولنا او لامستم النساء او یا جماع اکڑا لتاسو خزو سرا فلم تجدو پس بیانمو ما ان ابو فتیممو پس قص اکڑا تاسو سعیدن لخور پاکتا طیبا یعنی پاکی خورتا فامسحوا پس مسحو کړئ تاسو بوجوهکم په مخونو تاسو و ایدیکم او پلاسنو تاسو باندې ان الله چې بشک الله تعالی کان عفوا غفورا الله تعالی دې عفو کوونکی او بخونکی یعنی دا حکم د تیمم چې دا الله رب العزت په هغه صورت کې چې کوم دی دا حکم نازل کړی دی لکه صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین چې یو غزا لتلیو او په هغه وخت کې کوم دی هغه نه مستقزا کېدو او چرته وبنوي الله رب العزت دا حکم بیان کو کچری یو تاسو نه د الله په لار کې وی او یادې مریض وی یا داسي نا جوړوي چې د لپاره وبو نقصان ور کوي یا په سفر باندې وی یا د په صحرا کې چې کوم دی د وړو کی بار نه یا د وړو لوی بار نه چې کوم دی راشي او یا خپل خزه چې کوم دی مساکړي په سفر کې یا په حضر کې او دلته وب نقصان ور کوي نه د هغه په ځای باندې چې کوم دی بیا تیمم کی او د تیمم طریقې مو خولا چې تاسو په تیمم کې مساو کې د خپل مخونو او د خپل لاسونو باقی الله تعالی غفور الرحیم دے بخون کے دے کس کمے کوتاہی پکې راغی الله رب العزت پر ته معاف کی نو دا د تیمم حکم چې کوم دی دا د ابو نعم البدل دی الم تر الی الذین آیا نګوري ته طرف د هغه کسانو ته او تو چې ورکړې شوی دا دوی لرا نصیبا یو حصہ
من الكتاب لکتابنا یشترون الزلالتا چې اخلی دی گمراهی په سم لار باندې ويريدون او اراده لري دوی ان تذلوا چې تاسو هم ورکه کړی یعنی تاسو نو هم ورکه کړی سبیل لار د حق. ویلی دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا آیت نازل شوی دی په حق د رفاعه ابن زید رضی الله تعالی عنہ او د مالک بن اشم رضی الله تعالی عنہ کی چې دوی براغل او رسول الله صلی الله علیه وسلم لربی خبرې به کول نو جو خپل به تاولی بیا چې لاړل نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عیبونه به ویل او الله پاک پرد دا هوی کی چې کوم دې دا آیت نازل کو چې تاسو دغه کسانو ته نه ګورئ چې هغوی له الله رب العزت د کتاب او حصہ ورکړی دا لیکن دی د پیغمبر چې کوم دی نافرمانی کوي او دا غواړي چې دا خلق د الله د لارې نه چې کوم دی د حق د لارې چې کوم دی راوړي. والله اعلم او الله تعالی خبر دی باعدائکم بدخمنانو ستاسو باندې وکفا بالله او بس دی کافی دی الله تعالی ولیا دوس وکفا بالله او بس دی کافی دی الله تعالی نصیرا مددگار. یعنی دا خلق که هر څومره دشمنی ستاسو سره وکي الله ته معلومه دا غوی هغه دشمنی او ستاسو د فارج کم دی الله ستاسو دوست دی او الله ستاسو د فار کافی او مددگار دی. من الذين هادوا بادلا کساننا هادو چې يهوديان دي يحرفون الكلمه چې بدلوي دوی د کلمات عن مواضعه لا زين قلنا ويقولون اوایدي سمعنا فظاهر کی سمعنا چې اورید مونږه وعصینا او نافرمانی کوو مونږه واسمع او اورت غیر مسمعين چې نه اوریدونکې وراعنا او وایدوی لفظ دراعنا بألسنتهم پتاولو د جب خپل سره وطعننا فی الدین او پویلو بد دین کې. یعنی دا هغه خلق دی چې د الله د رسول نافرمانی کوي او لفظ راعنا وی چې الله رب العزت د لفظ راعنا دوی منع کړی دي. مراد دینه د دې لفظ راعنا ویلو نه چې کوم دی کنزل مراد دی چې نبی علیه الصلاۃ والسلام تبا دوی کنزل کولی. ولو انهم قالوا او کچری وی دوی ویل دا سمعنا چې وارد مونږه حکم ستا واطعنا او حکم ومن مونږه ستا واسمع او ګور مونږ ته وانظرنا نخامخا دا کار ډیر غوړه دی لکان خیر اللهم دفار د دوی واقوام او برابر دی ولکن لعنهم الله خو لیکن لعنت کړي په دوی باندې الله تعالی بکفرهم په سبب د دوی د کفر فلا یؤمنون پس ایمان نه راوړي دوی الا مگر قلیلا لک شانت خلق. دلته علماء لیکلي دي من الذين هادوا يحرفون الكلمه عن مواضعه چې دا هغه خلق ته چې دوی يهوديان دي او په دې کې د يهوديانو کې چې کوم نه بعض خلق داسې وو چې هغوی با دا لفظ راعنا وي او دوی به چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې چې کوم دی دا وی چې مونږه اورو لیکن ستانه فرمانی کوو او دا رنګي الله رب العزت فرمایي کچری دوی ویلې وي چې مونږ ستا حکم اورو او منوي او مونږ ته چې کوم دی وګورو نو خامخا د دوی لپاره غوره او بهتره وا د الله پنيز باندې. ویل دی ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې د يهوديانو د عادت وو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره بلاغ او د یو حکم تپوس به تر نه وکړو نو دبت ورته بیان وکړو او دا ګمان به وکړو چې دوی به زما خبره او حکم قبول کړي خو چې دوی به له مجلس د نه لاړل نو الله پاک حال د دې بیان کړو چې من الذين هادوا دوی دا يهوديان چې کوم دي دوی تغیر تبدل کوي ستا په خبره کې او دوی ایمان چې کوم دي نه راوړي لک شانت خلق په دوی کې داسي چې هغه به ایمان راوړي. الله رب العزت دې موږ له عمل توفیق راکړي. کریم الله دې زموږ دا سعی او مهنت په خپل دربار قبول او منظور وګرځي. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا أحد يا واحد
या मौजूद या जवाद या बासित या करीम या वहाब या रज़ाक या ज़ित्तून या गनी या मुगनी या फ़त्ताह या रज़ाक या अलीम या हकीम या हय्यु या क़य्यूम या रहमान या रहीम या बदिअ अस्समावाति वल अर्द या ज़िल जलाल वल इकराम या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या हन्नान या मन्नान या बदिअ अस्समावाति वल अर्द या ज़िल जलाल वल इकराम इकफ़ीनी बिहलालिका अन हरामिक वअग़नीनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक वहफ़ज़नी बिमा हफ़िज़्त बिज़िक्र वंसुरनी बिमा नसरत बिर्रुसुल इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। करीम अल्लाह ज़मीन लोई गुनाहोना वाड़ो गुनाहोना नवी गुनाहोना जड़ो गुनाहोना लोई गुनाहोना ज़ाहिर गुनाहोना द पटु गुनाहोना टोल उनता माफ़ की। करीम अल्लाह उनता आफ़ियत वाला मामला की या अल्लाह दुनिया व आखिरत खैर लरा की या अल्लाह पर रोज़गार की बरकत वाचाई या अल्लाह दा मेहनत मुक़बल दरबार कबूल व मंजूर गर्ज़ई। करीम अल्लाह चाचा जो दुआगारों दा पार दरख्वास्त करे दे या अल्लाह सब मुश्किलात इदा मुश्किलात उनका आसान के। करीम अल्लाह जिस किस्म बीमारी दी बीमारी वाला ख़त्म की सेहत कामिला आजिल वलवर की। करीम अल्लाह दे कलाम पर बरकत पानी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शफ़ाअत अपना नसीब की। करीम अल्लाह अक़बल गैब ख़ज़ान दरवाज़े रता खुलाओ की। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।